یو دے امداد ایو دے استمداد دے کے فرق دے دے رہا ہے کہ خود تفسیر ابو منصور ماتوریدی کرے دے دا اہل سنت والجماعت امام داغه تفسیر نے تاویلات القرآن شپږ جلد کې دے زخیم جلدونه دی امداد اور استمداد کے فرق دے امداد هغه ته وایي چې د اسباب دلان دي قرآن دے عمل کر دے وتعاونوا علی البر والتقوى یو بل سره لاس کوي او کول دې نه کوي اپ کول دې تقوا امداد لاس کول ویل کما سره زوی نه جوړ شو ما سره دې سلاسو نه کو صدارو دي رانه زنا چاره شو ما سره تعالی نه کړي امداد لاس کول موږ ستوي یعنی سبب ورکول ایو د استمداد سین تین مبالغه دي حاجت سر کول دیو سری تقویت کول چې دا حاجت سر شي دیو جنا استمداد بغیر د اسبابونو وای نو معنی څه شو و ایاک نستعين او زکه معاونت غواړم بغیر د ظاهري اسبابونو نو تانه بغواړم خاص تانه بغواړم نو دای د ظاهري اسباب بابا را مدد شي رحمت شلو یزانا د بغداد شاه میرانا اره دے مانا را مدد من کو استعانت پارابائی کی کئی نو یا کا دا خصوصیت راځي اره عظمت یو تا تا وام چې را مدد شي بل چا ته بنوم زګه خصوصیت معنا دی وکړه نو ته چې بابا ته پیر بابا را مدد شي و دې یا کنه استعین کافره دا الحمد کافر ته تا یا کنه استعین نو لسه ته دا الحمد کافر نه دې ته دا الحمد کافر وای چې بابا را مدد شي نو دیتا پا الحمد کافر ہوئی لکه څنګه قلو کافری قلو کی دی اللہ الصمد خدای حاجت سر کول والے نو ته جو بابا ذمہ دار دے نو دیتا د قلو کافر ہوئی دارنگی اللہ فریاد رستے اللہ دا عاجز فریاد منی امداد کوي اور سورۃ یاسین کی ہوئی وان نشان اغرقهم فلا صریخ لهم کما خوشین ډوبکم سوکنی چی فریاد منظور لیدے دی نو تک بل چاہتا ہے تو ما فریاد رسے نو دیتا سورۃ یاسین کافر ہوئی دا دیو سورۃ کافر خونه دے یا دیو آیات کافر دے دا الحمد کافر دے نو قل هو کافر دے سورۃ یاسین کافر دے دارنگے سورۃ فاتر وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ کرامدت کئی خپل غم لري کولو لپاره یو غم جن خپل پلوان نشي سے دے دته سورۃ فاتر کافر وای و دا الحمد کافر د اخلاص کافر د سورۃ یاسین کافر ال کافر به سورۃ الفاتر دا یو کا لیکن دیو یره د کافر نشم ویلې یعنی قران کې شک دی د قران په دې نصوص کې شک دی نو چې قران په نصوص کې شک کې ناغه څنګه لري دته شکی کافر اور یعنی خپل کفر کی شک کوم دې شکی کافر وای مسله دا چې د قران په نصوص کې اوسړې شکو کی نو کافر ګرځي ولهذا نكفر من لا يكفر من دان بغیر ملت من المسلمین او وقف فيهم شک شفاعت قاضی آیات وای دیو جن قطعی کافر دی هغه سره چې د قران په نصوص کې په احکام کې شک کوي نو دې شکی کافر یعنی سمانا یم کافر خود شک کوم چې کافر یم کني دې شکی کافر وای مختلف کفر دے مختلف طریقې دے خلق روان دي ذهن ته نه ده پروت مسله که ذهن ته پروت نو د شک وکړو یا کنه نستعين هدایت په غنو مانو راځي زه دلته تشریح کوم چې بل ځای کې بیا